السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اولسم سپارہ سورۃ یونس آیت نمبر دا یوسل دویم آیت نمبر 102. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د ما ډیرو عزتمند اوریدونکو د مخکې چې څومره سبق تیر شو الله رب العزت په د دوو رکوانو کې د دې خلاصہ او آخري خبره کوي. اللہ رب العزت فرمائی فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ. د مشرکینو بارے کې د کافرانو بارے کې الله فرمائی چې دوی انتظار نه کوي مگر انتظار کوي د هغه بدو ریزو چې تیر شوي دي مخکې خلکو باندې. یعنی چې دوی د پیغمبر خبره نه مني، دوی د قرآن خبره نه مني، دوی د الله خبره نه مني، نو دوی صرف او صرف انتظار کوي د خبرې ته لکه څرنګه مخکې قومونو باندې عذابونه راغلي وو چې په دوی باندې عذاب راشي. ځکه چې د دوی بل مطلب نه ده چې دوی سمې لارې ته نه رسي او دوی مسلسل مخالفت کوي، ضد کوي، سرکشي کوي، بغاوت کوي او بیا د پیغمبر په خلاف مختلفی منصوبې جوړوي. نو د دوی صرف دا یو مطلب دا صرف دې خبرې ته انتظار ده چې په دوی باندې عذاب راشي. نو اوس الله رب العزت خپل خوب پیغمبر ته فرمایي قل اے پیغمبر ته دوی ته ویا فانتظروا انی معکم من المنتظرون، چې تاسو هم انتظار کوئ د خپل انجام او زب هم د خپل انجام انتظار کوم. پته به ولګي چې څوک په حق باندې ده. ځکه چې په دنیا کې هر سړی دا یی چې زه په حق باندې هم د بل غلط ده. کغه د دوو کسانو معاملې ده، کغه د دوو خاندانونو معاملې ده، کغه د دوو دینونو معاملې ده، هر چا معاملې چې ده هر یو یی چې زه په حق هم د بل نه حق ده. نو الله رب العزت نبی علیہ السلام ته فرمایي چې ته دوی ته داسې ویا چې بس ټیک ده، تاسو هم انتظار کوو زم انتظار کوم، د انجام پته به ولګي. ځکه چې یو ورځ به راشي چې هغه د قیامت ورځ ده چې هغه د کې به ټول حق بم رخ کراشي، باطل بم رخ کراشي، صحیح بم پته ولګي، غلط بم پته ولګي، هر چا به پته ولګي. اور بیا اللہ رب العزت فرمائی ثم بیا ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک، بچکو مونگا خپل پیغمبران او هغه کسان چې هغه ایمان راوړی دا کذالک هم دغه دی مونږه طریقه ده. الله رب العزت فرمائی چې دی مونږه پیغمبران دا هم مونږه بچکو د تکلیف نه، د قیامت د ورځې د سخت نه، اومدارنګي چې چا به ایمان راوړی دا د پیغمبرانو ملګرتیا کړی دا هغه هم مونږه بچکو. حقا علینا ننجی المؤمنین، الله فرمایي دا حق ته په مو باندې چې مو بچکو مؤمنان مو بچکو. اوس ترجمه ته متوجه شو. فهل ينتظرون، نو دوی انتظار نه کوي الا مگر انتظار کوي مثل ایام الذین، د مثال دا غبدو ریزو الذین د اغه خلقو خلو چې تیر شوی دی من قبلهم مخکې د دوینا. قل تو ورته ویا پیغمبره فانتظروا، نو انتظار کوي تاسو
انی بشک زهم معکم تاسو سرا من المنتظرین د انتظار کوونکو نیم. ثم بیا ننجی رسولنا بچکو مونږه خپل پیغمبران والذین آمنو هغه کسان چې ایمان راوړي وي کذالک همدارنګي همدغه دی مونږه طریقه ده حقا حق تعالینا په مو باندې ننجی المؤمنین بچکول د مؤمنانو. الاختلاف په دې سبق باندې متپویا او الاختلاف په دې باندې عمل کول توفیق راکړي.